خطاب په ظاهر کې نبی علیہ السلام دوی کو چرته قرآن نه په شک کې نو فسأل نو ته تاسو کا الذين دها کسانو نه يقرؤون الكتاب چې هغه لولي کتاب بن قبل کسانه مخکې دینه مخکې تورات او زبور انجیل دا کتابونه راغلي وکنه يهود اهل علم دا دوه قسمه خلک ته په دنیا کې یو مسلمانان دي یو يهود دي دې ډېر لوی علم ول الله تعالی ورکړو نو مراد دې چې د اهل کتابونو تاسو کا نو دلته نبی علیه السلام ته خطاب دی خو مراد د نبی علیه السلام امتیان دي د خلکو ته ورول دي چې تاسو د قرآن نه په شک کې د مخکنو کتابونو ولنه تاسو کوي او د دین دا علما دا مسله معلومي چې د دین په باره کې چې د شک پیدا شي نو په کار د علما ولل شي د ځان نه اجتهادونه نه کوي او د ځان نه کتابونه نه ګوري ځان نه کتاب ګوري بیا خامخا بل طرف باندې ځي بیا به عقل استعماله اوس دلته یو کس راو دی هغه د عیسی علیه السلام د نزول او د امام مهدی سے د هغه مسلمات د مسلمانانو دا غي نه انکار کوي خلک او زمون خلک هم د یو مسله ده چې یو ناشنا مسله وکي او مولان نو کوم باز خلک د سي جغي مو یو ناشنا مسله وکي چې موږ مشهور شو خدای بندگانو دین چې غزور دی نو چې موږ یو ناشنا مسله وکړو نو خلک هغه پسې ورپسې شو د سي مولای یا د علماء توهین یو کس کی موږ د سي مولای یا چې کوم سيزونه مسلمات دي د مسلمانانو مسلم عقیدې دي اجماعي عقیدې دي دا غي نه څوک انکار وکي نو موږ دا صحیح مولا دی او د ناشنا مسله وکړه اوس کو څوک دلته کیږي چې خر حلال دی یا څوک وایي چې سپې حلال دي نو بس موږ دا صحیح سړی دی کنه د ټولو مولانو دا خبره پټه کړې وه د ټولو مولانو او دې سړي ښکار دا حق پرس عالم دی به ته موږ دې ته نه ګورو دومره لوی علما دي په یو طرف روان دي دا بل دی په بل طرف باندې روان دي دا علما ټیک ټیک ده او د مخکې د دین را روان دي 1400 کالونه اوس په دې صدا کې یو کس را پاسي او هغه چې کوم دی د مسلماتو د دین نه د مشهور عقیدونه هغه نه انکار کوي او موږ دا صحیح سړی دی اخره زمانہ دا نبی اسلام کې قسم قسم فتنې راوځي او سبا کوي هغه ډلې سره به کېږي په کومه جزیمه او زما صحابه دي زما صحابه چې په کومه لار باندې دي او چې په کومه لار باندې ما نو په دغه لار دغه خلک په کوم دي دا په حق باندې دي خلکو پسې ځي نور خلکو پسې مزه